على صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلا أبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمر؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمر إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. رواه مسلم. والحديثان المرويان عن أبي هريرة قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، والآخر الكبرياء ردائي. سنذكرهما في بابي الرياء والكبر إن شاء الله تعالى. د عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث کی یو شپږ مباحث دي. اول بحث احوال د راوی د حدیث شریف، دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث، څلورم بحث مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره، پنځم بحث حل د مفرداتو، او شپږم بحث یو اختلافي مسله چې متعلقه ده د دې حدیث سره. اول بحث احوال د راوی د حدیث. د دې حدیث شریف راوی د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ، فاتح مصر، پنځم یا اتم کال د هجرت کې د ایمان راوړی، د بنو امیہ خاندان سره تعلق، مشهور مدبر، عاقل، بالغ نظر سیاستدانو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د غزوہ ذات السلاسل امیر مقرر کو، بعد کے د عمان والی مقرر کو. د حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت کی د مصر غزا ته ولېږلی شو او مصر د ده په قیادت کې فتح شو او د مصر والی شو. د نوي کالو په عمر 3 هجری کې وفات شو. ټول احادیث چې د ده نه روایت شوي د هغې تعداد دی 9 یو کم 40. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. وعن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ، د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی. قال دی وی: اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته راغلم. فقلت ما ورته ویلې: ابسط یمینک، لاس دې راوږد کا، فلا ابایعک، دې دپاره چې زه در سره بیعت وکړم. فبسط یمینه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ښی لاس راوږد کا. فقبضت یدي، ما خپل لاس کلک کا، راټول مې کا، راغونډ مې کا. فقال: ما تل مالک یا عمر، څه چل دی عمره؟ یعنی اول دې راته وویل چې لاس راوږد که بیعت کوم، اوس دې لاس غونډ که، دا ولې؟ قلت ما ورته اردت ان اشترط، زما اراده ده چې څه در باندې شرط کمه. ده راته تشترط ماذا، څه شی شرط کې؟ قلت ما ورته وویلې ان یغفر لی، چې خدای مې وبخي. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راته: اما علمت یا عمر، پوه شه ای عمره، ان الاسلام یهدم ما کان قبله، چې اسلام نړی هغه ګناهونه چې د دې نه مخکې دي ختمی. وان الهجرة تهدم، او هجرت ختمی ما کان قبلها، چې د هجرت نه مخکې کم ګناهونه وي. وان الحج یهدم، او حج ختمی ما کان قبله، چې مخکې ته کم ګناهونه وي. رواه مسلم. اوس یو اعتراض دی. اعتراض دا دی چې صاحب د مصابیح خو 2 حدیثونه ذکر کړي.
د خو التزام کړی دی چې ما د حدیثو په ذکر کولو کې د صاحب د مصابی اتباع کړی ده. صاحب د مصابی خو دوه نور حدیثونه هم په اول فصل کې ذکر کړي، دواړه د ابو هریره روایات دي. یو داره چې انا اغنى الشرکاء عن الشرک، او بل داره چې الکبریا وریده. یو د ذکر نه کړه په فصل اول کې دا ولې، نو دی جواب کوي والحدیثان المرویان، هغه حدیث چې روایت شوي دي عن ابي هريره قال قال الله تعالی انا اغنى الشرکاء، زه بې پروا یم په شریکانو کې د شیسې نه، شرک نه. دویم حدیث دا د الکبریا وریده. دا په فصل اول کې خو صاحب د مصابی ذکر کړي، خو ما ذکر نه کړه ځکه سنذکرهما فی بابی الریا والکبر، دا په بابونو د ریا او د کبر کې ذکر کوم ان شاء الله. د یو د ریا سره تعلق دی او بل د کبر سره ته ذکر کوم کنه، دلته مې ذکر نه کړه. هلکه په جواب پوه شئ. دریم بحث مقصود د حدیث شریف الترغیب الی الایمان و بیان ثمرات الایمان، او رد بلیغ دی په مرجعو ان الحج یهدم ما کان قبله، د حج نه مخکې چې کوم ګناهونه دي خدای ټول معاف کوي. تاسو وایئ د عمل هیڅ اثر نشته. څنګه اثر نشته؟ حج یو عمل دی او مخکې ټول ګناهونه یې معاف کړل. بشریت کې د عمل لوی حیثیت دی. څلورم بحث مطابقت د حدیث ترجمه الباب سره واضح دی، ځکه حدیث کې ثمره د ایمان ده چې هغه غفران د ذنوبو دی، او د ثمرې د کتاب الایمان سره مناسبت واضح دی. پنځم بحث حل د مفرداتو. فلا ابایعک فا زائده او لام جاره ده، او مضارع منصوبه ده په ان مقدره سره. تقدیر د عبارت داسې ده لئن ابایعک، دا یو توجیه شو. دویمه توجیه فا نه ده زائده، لام زائد ده، او ورپسې مبتدا مقدره ده چې انا ده، او مضارع مرفوع ده. دسې ده فانا ابایعک. هلکه تاسو پې پوه شئ. دیمه توجیه لام ابتدائی تاکیدی ده او مضارع مرفوع ده. څلورمه توجیه لام امر ده او مضارع مجزومه ده. فلابایعک قال تشترط ماذا، ماذا د تشترط د پاره مفعول به ده او په محل د نصب کې واقع ده. تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې ماذا خو کلمه د استفهام ده او استفهام صدارت غواړي، نو دلته ولې نه دی مقدم شوی؟ تاسو به جواب وکئ. محدث دهلوی فرمایي ما چې بغیر د ځانه صدارت کلام غواړي او چې ځا ورسره بیا صدارت کلام نه غواړي. اما علم ته کې دا حمزه استفهامیه ده او ما نافیه ده، او علم ته د اعلم په معنا ده. د استفهام معنا مراد نه ده، او د اعلم نه په اما علم ته سره تعبیر ځکه وکړو چې د دې محتم بشان مسلې نه تا ته مخکې ځان خبرول پکارو، ماضي سره دې ځکه تعبیر وکړو. هلکه به پوه شئ دومره محتم بشان مسلې نه تا ځان نه دی خبر کړی. یادار چې اما علمت ما حذاقتک و وفور عقلک، ستا د زیرکتیا او د عقل د کمال باوجود ته د دې نه خبر، د دومره مهمې خبرې نه. شپږم بحث مسله اختلافي. اسلام ما قبل کفر او عصیان د پاره حادم دی. مخکې سړي کفر کړي او که ګناهونه کړي او مسلمان شي نو ټول ورته بخل کیږي. تاسو به پوه شئ که به پوه نشئ. صغائر کبائر حقوق الله ټول معاف شو، او حقوق العباد هم معاف شو، خو غیر مالیه. مالیه معاف کیږي که نه معاف کیږي؟
که ذمي مسلمان شي نو حقوق العباد مطلقاً د په ذمه باقی دي، که مالی وي او که غیر مالی. هلکه پې پوه شي څومره حکمت دی زمونږ دین کې. ذمي د مسلمانانو سره اوسیږي او دی به په خلکو په ځان باندې به کروڑونه روپۍ قرضه د مسلمانانو راواړی او بیا به مسلمان شي. څوک به ترې روپۍ نه غواړي. شریعت وایي ذمي چې مسلمان شي حقوق العباد د ده په ذمه دي، هغه که مالی وي او که غیر مالی دی به ورکوي. دا چانس یې د ختم که چې که مسلمانېږي نو په صدق او په رښتیاو به مسلمان شي، لالچ به پکې نه وي. هلکه تاسو پې پوه شئ. که حج او هجرت سره حقوق العباد ساقطیږي که نه ساقطیږي؟ سړی حج وکړي حقوق العباد هم ورته ماف شو. بعض علماء کرام وایي د اسلام سره حقوق مالیه هم ساقط شو او بعضی وایي د اسلام سره حقوق مالیه نه ساقطیږي. هجرت او حج سره مظالم نه ساقطیږي، حقوق العباد نه ساقطیږي، نو ټول ګناهونه معاف شو. بعض شوافی وایي حج سره مظالم معاف کیږي. د هغوی دلیل حدیث د ابن ماجه دی چې د مزدلفې په سحر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېرې جړاګانې وکړې او د خدای نه وویلې چې خدایه زما امت ته مظالم وبخه په خپلو منځونو کې چې یو په بل کوم ظلمونه کړي. الله تعالی د معافۍ وعده وکړه. نو دې نه معلومه شوه چې مظالم او حقوق العباد هم خدای په حج کې بخي. دا د بعضې شوافیو دلیل دی. زمونږ احناف قایله نه دي. زمونږ احناف وایي حقوق العباد په حج نه بخل کېږي. بیا به سړی سمې وهنې کوي که نه او پیسې به په غلا او په حرام او په رشوتونو راجمع کړي او حج له به لاړ شي. تاسې پې پوه شوئ دا ټول کار وشو. قد ابن ماجه په دې حدیث کې چې راله او دوی په استدلال وکړه، د دې استدلال ته به موږ څه جواب کوو؟ د دې استدلال ته موږ دا جواب کوو چې حدیث د ابن ماجه ضعیف دی او د نصوص قطعیه و معارضه نشي کولی، لہذا قابل استدلال نه دی. دا یو جواب شو. دویم جواب دا دی چې نبی علیہ السلام ته د معافۍ وعده وشوه د حقوق العباد، مغه جماعت مراد و چې کوم د نبی علیہ السلام سره و. صحیح شو. دریم جواب د معافۍ وعده شوې ده خو چې کله مقرون به توبه حقوق العباد معاف کیږي خو چې توبه ورسره ویستلی شي. هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. دې بل حدیث ته وګورئ. الفصل الثاني عن معاذ رضی الله تعالی عنہ قال قلت یا رسول الله اخبرنی بعمل یدخلنی الجنة ویباعدنی من النار. د حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ حالات خو مخکې تیر شوي دي. حدیث شریف ته ګورئ. مختصر تشریح او د الفاظ مفرده حل به سره سره کوو. خو مقصد د حدیث بیان د بعض اجزاو د ایمان او بیان د ثمرات د ایمان او اهمیت د اجزاو د ایمان او مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره واضح ده. ځکه حدیث شریف کې اجزا او ثمرات د ایمان ذکر کیږي او وضع د کتاب الایمان د همدې مقصد د پاره شوی. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمای قلت یا رسول الله، اے د خدای پیغمبره اخبرنی بعمل، ما خبر کا په داسې یو عظیم کار. نو تنوین به د تعظیم د پاره شي او یا تنوین د نوع د پاره ده. بعمل عظیم یا بعمل معتبر په شرع، په داسې عمل میں خبر کا چې په شرع کې معتبري. یدخلنی الجنه، چې ما جنت ته بوزي، و یباعدنی من النار، او د اور نه مې لرې کړي د جهنم نه. هلکه تاسو مرفوع ویلی شي یدخلونی، صفت بشي د بعملین د پاره. که په حبلی ولیین یرثونی، هلته یرثونی صفت دی د ولیین، دلته به هم صفت شي د عملین، بیا به مرفوع. یباعدنی کم د قدوه وجې دي. یدخلنی الجنه دا تحلیه شوه او یباعدنی من النار دا دفع د مضرت او تخلیه شو.
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی لقد سألت تا خو تپوس وکړو عن امر عظیم د یو لوی خبرې وانه لیسیر علی من یسره الله تعالی دا ډېر اسانه ده په هغه چا چې خدای ورته اسانه کړي عظیمه ده څه په اعتبار سره ثواب په اعتبار سره او مطلب دا چې یسیره ده د کولو په اعتبار سره تعبد الله د خدای عبادت کوه ولا تشرک به شیئا شرک مه کوه د ده سره هیڅ شی دا د ولا تشرک به د به ضمیر یا الله ته راجع دی او یا عبادت ته راجع دی مه شریکوه د الله سره هیڅوک یا د عبادت کې څوک مه شریکوه وتقیم الصلاة منځ ودروه وتوت الزکا زکات ورکوه وتصوم رمضان وتحج البیت ثم قال د خو د یو شي سوال کړی نبی علیہ السلام ورته ډېر ویل دی د جواب علی اسلوب الحکیم وی او د سائل شفقت چې ولیده او د سائل همت چې ولیده او استعداد یې ولیده نو اوس ورته نورې خبرې هم کوي څه ورته وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي الا ادلک علی ابواب الخیر آیا زه نه ښیم تا ته د خیر دروازې د خیر تشبیه ورکړې ده د یو کور سره د یو بنگلې سره نو خیر مشبه شو بنگله مشبه به شو کلام کې مشبه ذکر ده دا مکنیه شو لازم د بنگلې سره دروازې دي نو ابواب کې تخیلیه شو الصوم جنتون روجہ ڈال دے خواہش ختمی د شیطان د حملو نه د بچ کی لکه پډال چې د دشمن د حمله نه سړی بچ کی والصدقه او صدقه تطفئ الخطیئه گناه ختمی کما یطفئ الماء النار لکه اوبه چې څنګه اور ختمی بل وصلات الرجل فی جوف اللیل او مونږ د سړي د شپې په منځ کې د شپې په منځ کې د لیل تشبیه د انسان ذی جوف یا حیوان ذی جوف سره ورکړې ده نو دا مکنیه شوه او لازم ورسره جوف دی دا تخیلیه شو ثم تلا بیا دا وروسته تتجافا جنوبهم عن المضاجع لرې دي اړخونه د دوی د بسترونه حتی بلغا یعملون تتجافا جنوبهم عن المضاجع ورپسې د یعملون پورې ورسوه یعملون ګورې دې ځای پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولوست ثم قال بیا فرمایل الا ادلک براس الامر و عمودی ایا نه خبرو متا د کار د سر نه د امر نه مراد دین دی د دین په سر و عمودی د دین په ستن و ذروة سنامه یا و ذروة سنامه یا و ذروة سنامه درې واړه د زال باندې درې واړه اعرابونه جاری کولی شي درې واړه حرکات او اعلی حصه د قب د اسلام د اسلام د قب هغه اعلی او بره حصه درته نه ښیم قلت بلا یا رسول الله ولې نه د خدای پیغمبره قال نبی علیہ السلام فرمایل راس الامر د اسلام بنیاد راس الامر د دې کار سر او بنیاد الاسلام و اسلام دی د اسلام نه مراد شهادتین دی سر شهادتین دی یعنی مسلمانۍ کې چې شهادتین وي نو مسلمانی به ژوندی او چې شهادتین پکې نه وي نو مسلمانی ختمه شو همدارنګه چې انسان کې سری نو ژوندی دی چې سر ترې لرې شه نو بس ختم شو و عمود او ستنه چې اسلام په ولاړ دی الصلاة منځ دی ستنه چې چت ته ولاړی نو چې چت وي او چې ستن ترې وغورځي نو چت کمزوری شي چې منځ نه کوي نو اسلام یې کمزوری شي و ذروة سنامه او بره حصہ د قبض دی الجهاد جهاد دی د جهاد تشبیه د اوښ سره ورکړې ده چې قیمتي شی دی دا مکنیه شوه لازم ورسره سنام دی دا چش تخیلیه شوه مناسب ذروه دا ترشیح شوه ثم قال بیا ورته رسول الله سلام فرمای
الا اخبرک بملاک ذلک کله. ملاک په معنا د ثواب سره، بقا سره، استحکام سره، ذریعه سره، سهارا سره، تکیه سره. ایا زه نه ښیم تا ته سهارا د دې ټولو خبرو؟ قلت بلا یا نبی الله. فاخذ بلساني، ژبه یې راونیولې، ژبه یې داسې راونیوله. فقال کف علیک هذا، دا دې بنده که به دې ټولو کارونو کې به تا سره مدد کېږي، د ټولو خبرو د اسلام باندې به تا ته عمل اسانه شي، او چې دا دې غلطه چلېدله نو دا ټول برتګ راځي. هلکه تاسو پې پوهېږئ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي. څومره قیمتي خبره ده. ژبه صحیح که نو بس هر څه به صحیح شي. تاسو سوچ کړی دی چې د ژبې اثر په زړه ډېري. سړی کله کله د خفګان خبرې وکړي راوکړي، چا سره واړې راوړي، زړه خفه بیا که نه، او چې په خولې نه دوهراوی نو بس هېڅ خبره نشته، په زړه ډېر اثر نه شي. هلکه تاسو پې پوهېږئ که پې نه پوهېږئ؟ فقلت یا نبی الله، ما ورته د خدای پیغمبره و انا لمواخذون، آیا مونږ به نیول کېږو بما نتکلم به، په هغه څه چې مونږ خبرې کوو په ټول. بما کې دا ما عموم دپاره ده، بجمیع ما نتکلم به، په ټولو هغه څه چې مونږ خبرې کوو ټولو باندې به نیول کېږو. قال راته سکلتک امک یا معاذ، مور دې بوره شه معاذ. تاسو پې پوه شئ. وهل یکب الناس فی النار، او الټه کړي نه دي خلک په جهنم کې، علی وجوههم په مخونو، او علی مناخرهم یا په پوزو، الا حصائد السنتهم مگر لونو د جبو د دوی. حصائد ای محسوداتو، هغه لو شو خبرو د جبو د دوی. په جبو چې کومې خبرې لو کړي دي خلک اکثره په دوزخ کې هم دې خبرو اچولي دي. رواه احمد و ترمیزی و ابن ماجه. درود شریف